بس یو وظیفه درته هم په 10 محرم الحرام د یوم عاشورې په ورځ باندې چې ډېره مبارکه ورځ ده. اسیم نبی علیه السلام فرمایي په خپل کور، په خپل اهل و عیال، په خپل بچو څوک وضاحت وکړي په دغه ورځ، نو ټول کال به ورته الله پاک وضاحت وکړي انشاءالله، فراحي به ورباندې راولي. خو یو وظیفه درته ښیم، دغه هم وکړئ، دا حدیث کې راغلي دي، نو په دغې باندې هم عمل وکړئ. او یو وړه غونې وظیفه درته ښیم، تاسو دا وکړئ، ټول کال به ستاسو فراحي انشاءالله. ټول کال به تاسو ته داسې طرف نه رزق راځي چې تاسو به وهم ګمان کې نه راځي چې دا کوم طرف نه راته ملاوېږي. چا چې بله پیرما چا ته خیلي وه او چا کړي وه، نن دې کال کې مزې کولې، مزې ما ته دعاګانې کولې، او تاسو به هم انشاءالله دې کال ما ته دعاګانې کوئ که دې وظیفه باندې عمل وکړو. په 10 محرم الحرام چې کله سحر د مانځه نه، یعنې سحر بانګ چې وویلی شي هغې نه بعد شروع کېږي ټایم، او تر ماښام نور پرېوتو پورې ټایم دی تا سره. ته به ووایې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله، بس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله. دا به 1100 پیرې وایې په دغه ورځ باندې، کسی بھی ټایم، اول و آخر 11 پیرې درود شریف، او بس بیا وګوره چې انشاءالله العزیز ټول کال به درته فراخي، خوشحالي به درته نصیب شي، مال و دولت ورته داسې طرف نه راځي چې تا وهم ګمان کې به نه راځي. الله دې ټولو مسلمانانو ته خوشحالۍ نصیب کړي. الله دې ټول مسلمانان د غمونو، تکلیفونو، مصائبو، پریشانونو محفوظ وساتي. و آخر دعوانا ان الحمد لله.